جی ګرانو کتونکو په مشرق ټي وي ستاسو خپل پروګرام کراس روډ سره یو ځل بیا هرکلی زموږ د پاکستان په پارلیمان کې او زموږ د پاکستان په سیاسي چې کوم میدان دی په هغې کې نن ټوله ورځ مونږ کتلي دي چې ډېره ګرمه ګرمي وه. ګرمه ګرمي دا وه چې حکومت وایي چې په پاکستان کې د غلا غدو د نیو چې کوم قانون دی او کومه چې اداره ده یعنی نیب نیشنل اکاونټیبلټي بیورو حکومت وایي چې دا هغه خلک دي چې کوم په بالکل نیکنیتۍ سره او په آزاد مټ د هر چا خلاف کاروی کې لګیا دی په دې وخت کې او ځکه په پاکستان کې کرپشن په دې وخت کې نه کیږي او مخکې خلکو چې کوم کرپشن کړی دی خصوصا پیپلز پارټي او مسلم لیگ دا هغه خلک نیسي او دوی وایي چې د اپوزیشن جماعتونه چې کوم دي مسلم لیگ او پیپلز پارټي او نور جماعتونه دا نیب ځکه ټارګټ کوي په نیب باندې ځکه تنقید کوي چې نیب اصل کې اصل غله نیسي چا چې د ملک لوټ کړی دی په دې باندې د دواړو ترمنځ ډېر وخت نه خبرې اترې روانې دي او جنګونه هم پې کېږي موږ په پارلیمان کې دننه هم ګورو لګیا یو او د دې نه علاوه بیا چې کومې کمیټۍ جوړې شي بیا چې کله دوی په سیاسي مشران چې کله خبرې کوي نو ټول دا یو تاثر ورکوي چې په پاکستان کې ټول د دې خلاف دي چې په پاکستان کې د کرپشن ونه شي پاکستان وسیلې دي لوټ نشي د پاکستان د خلکو چې کوم حق دی هغه د همدې خلکو ته ورسیږي او د دواړو اړخو چې کله دا تاثر راځي چې دوی غواړي چې په دې ملک کې د شفاف نظام وي په دې ملک کې د غلا څه احتمال نه وي داسې څه وخت نه وي چې خلکو ته دا موقع میلو شي چې هغه د خلکو دپاره دا کمې وسیلې دي دا کمې پیسې دي دا د خلک لوټ کړي سیاستدانان په دې کې څوک رښتیا وي او څوک غلط وي او دا اصل کې دا جنګ چې دی دا څومره رښتونکی دی یا په دې کې سیاسي مسلې دي دوی څه غواړي لګیا دي دا ټول او په دې کې د ولس لپاره اصل کې څه دي او دا چې کوم خبرې دی کوي دا څومره حقیقي دي دا نن زموږ د پروګرام موضوع ده چې څوک غواړي لګیا دي چې په پاکستان نه د کرپشن ختم شي حکومت غواړي که اپوزیشن غواړي او که دواړه دا غواړي نو بیا یو بل سره په جنګ پسې دي نو په دې باندې به موږ خبرې کوو نن ما سره په پروګرام کې معروف قانوندان د سپریم کورټ وکیل او د خیبر پښتونخوا نوموړی وکیل نورعالم ایډوکیټ صاحب زما مېلمه نورعالم صاحب تاسو خپل پروګرام کې هرکلی یم نورعالم صاحب موږ خو په باقي پاکستان کې هم خلکو سره خبرې کوو تاسو سره به هم زه خبرې کوم په دې باندې خو نن شاه محمود قریشي صاحب چې کوم وزیر خارجه دی هغې خبرې کړي دي د حکومت د اړخه چې دوی ولې په دې نیب قانون کې بدلون غواړي بیا د پاکستان پخوانی وزیر اعظم دی شاهد خاقان عباسي صاحب چې مسلم لیگ نون سره د هغوی تعلق دی هغوی هم څه خبرې کړي دي اول هغه ګورو بیا تاسو سره راځو خبرې کوو جی میری آن دا فلور آف دا ہاؤس ایک مرتبہ پھر ان نیشنل انٹرسٹ مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں بحیثیت پاکستان کے وزیر خارجہ کے جو چاہتا ہے کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے آزادی ملے جو چاہتا ہے کہ پاکستان وائٹ لسٹ میں شامل ہو جو چاہتا ہے کہ پاکستان کے وقار اور عزت میں اضافہ ہو میری گزارش ہے پلیز ڈی لنک دا ٹو فیٹف کو فیٹف کی نظر سے دیکھیے اور کرپشن کو اور نیب کو اس نظر سے دیکھیے آئیے میں آج کہوں گا پلیز ڈی لنک دا ٹو فیٹف آپ کے ملک کے لیے ہے پاکستان کے لیے ہے اس پہ لیجسلیٹ کیجئے نیب پر بیٹھنے کو تیار ہیں اس پہ راستہ نکالنے کے لیے تیار ہیں آئیے ایسا بناتے ہیں جو پاکستان کے لیے پاکستان کے اس طبقے کے لیے جو سمجھتا ہے کہ آج اس کی غربت آج اس کے تن پر اگر کپڑا نہیں ہے آج اس کے پاؤں میں اگر جوتا نہیں ہے آج اگر اس کے چھت پہ آج اس کے سر پہ چھت نہیں ہے تو اس طبقے کی خواہش یہ ہے کہ اگر میں بھوکا بھی رہ جاؤں اور ملک اس بلا سے اس کینسر سے آزاد ہو جائے تو میرے ملک کا مستقبل بن جائے گا. نیب کا بل حکومت جو لائی تھی ہم نے کہا کہ یہ تو وہی آرڈیننس ہے جو آپ پہلے لائے تھے اور وہ بھی 2 دفعہ بل پیش ہوا ایک دفعہ اس میں چیئرمین نیب وائس چیئرمین اور پی جی کی ایکسٹینشن آف سروس کا بل بھی تھا وہ وڈرا ہو گیا جو باقی رہ گیا وہ وہی بل تھا وہ آرڈیننس تھا جو پہلے بھی آیا تھا اور اس میں ایک اضافہ تھا جو مکمل طور پر قانون شہادت کی نفی تھی تو ہم نے کہا یہ بل تو کسی صورت قبول نہیں ہو سکتا پھر یہ فیصلہ ہوا کہ اس چھوٹی میٹنگ کے اندر جو نیب کا آرڈیننس ہے اس پر سیکشن بائی سیکشن بحث ہوگی اور ایک نیا نیب امینڈمنٹ بل فائنلائز کیا جائے گا. جی ګرانو کتونکو تاسو وکتل
د حکومت چې کوم شاه محمود قریشي صاحب دی وزیر خارجه هغه وایي چې دا هر څه چې دا کوم مونږ ولګیو دا د غریبانانو دپاره کو دا د غریبانانو د غربت ختمولو دپاره کو پاکستان په خپلو خپو باندې ودرو د هغه ځای ته به وځو چې چېرته به ټولو خلکو له د هغې حقونه به ټیک میلاویږي او پاکستان کې به غلا ممکنه نه وي. شاید خاقان عباسي صاحب هم خبره وکړه، تاسو هم واورېده نورعلم ایډوکیټ صاحب، دا چې کومه خبره حکومت کوي لګیا دی هغه وایي چې موږ غلا ختمو، اپوزیشن وایي چې موږ غلا ختمو. دا نیب اخر دې څه شی هر وخت ټول خلک نیب پسې ولې پرېوتي؟ ما نن هم کته نو بلاول بټو زرداري صاحب وایي چې نیب خو بالکل ختم کوي او په خپله د حکومت دننه داسې وزیران ناست دي چې هغه دي خو حکومت سره خو هغه هم په نیب باندې تنقید کوي، هغه وایي چې نه دا د نیب دا کار چې کوم دی دا ټیک نه دی. نو چې دواړه اړخ وایي چې دا ټیک نه دی نو دا بیا ولې کار کوي لګیا دی؟ زه پهله لږ بحیثیت پاکستانی او بحیثیت یو وکیل یو تاسو ته غیږ کومه چې بحیثیت مسلمان مونږ چې وګورو نو زمونږ د ایمان یو حصه ده چې قیامت به راځي. دا د یو احتساب یو کانسپټ دی چې په دې دنیا کې ستا هر یو عمل چې جواب ورکوو هغه ځای کې به حساب کتاب کېږي. نو دلته کې وایي چې ستا سره دوه فرشتې دي لیکل کوي. دا یو کانسپټ زمونږ هغه شته دی. بیا چې کله پاکستان جوړ شو نو پهلنی قانون چې هغه انټي کرپشن لاس جوړ شوې او هغې باوجود چې دی په مختلف ادوار کې قوانین جوړېده خو دا د پولیټیکل سلوګن دپاره یې کړی شوي دي. زمونږ دا د چې کوم حکومت پولیټیکل سلوګن دا چې هر سړي خپل مخالف بدنام کړی دی. مخالف عمران خان صاحب وایي نواز شریف غل دی، نواز شریف صاحب وایي چې عمران خان صاحب غل دی او زرداري صاحب غل دی او دا ټول یو بل ته غله وایي او خپل ځان صفا ثابتولو دپاره بل ته غل وایي. دا دې دپاره استعمال شو. دا دې دپاره یې کړی کېږي. اوس هغې چې د نقصان څه دی زمونږ په ملک کې ورځ په ورځ غربت زیاتېږي. بیا چې دی د G8 کنټریز چې دی چې په هغې کې 40 ملکونه دي او اوس انډیا په 2004 کې د هغې پیل ابزرور بیا ممبرشپ یې ورته هغه شو. مونږ د هغې چې دی په هغه کې ګرې لیست کې پراته یو او دا خطره ده چې بلیک لیست چې د هغې کې دا هغه دی چې تاسو دا شی د ملکي لیول باندې دا شی پالیسیز جوړې کوي چې ستاسو په ملک کې دا دولت چې دی یو خاص طبقې ته هغه نشي. دلته کې زمونږ دوه داسې هغه دي ډپارټمنټ دي چې هغوی دا نیب نه مني. هر یو ډپارټمنټ کې خپل د احتساب سیسټم شته دی، که هغه جوډیشري ده، که هغه چې د آرمي ده، که هغه هر یو ډپارټمنټ دی. لیکن هغې نه باوجود که ډیکټیټر راشي او که جمهوري حکومت راشي د هغې پهلنی سلوګن دا وي او عوام چې دی ځان طرف ته په دې باندې متوجه کوي چې مونږ به احتساب کوو. اصل احتساب به مونږ کوو، حساب کتاب به کوو، خلکو سره حساب کتاب به کوو، په د احتساب کتاب باندې به خزانه ډکوو. نو چې مونږ عوام ته دا سلوګن ورکړي چې هغوی وایي چې شاید زما هغه ته هغه شي. اوس هم نن مونږ چا سره خبره کوله چې په کم ملک کې چې دی ملک مکروز وي او هغه ملک چې دی د هغه قوم دپاره چې دی قرضه اخیستې شوي او قرضدارې وي آیا په هغه باندې قرباني کېږي په هغه سړي باندې؟ ولې چې ستا هر یو سړی چې دی او قرضه د چا دپاره اخیستې شوې ده؟ د غریب عوام دپاره اخیستې شوې، د هغه فلاح او بهبود دپاره. اوس د فاینانشل ایکشن ټاسک فورس چې کوم دی دا وایي چې ته د خپل لیوینګ سټینډرډ د زندگی تیرولو چې کوم هغه دی دا اپګریډ کا. هغې کې مین شی څه راځي؟ منی لانډرینګ. منی لانډرینګ څنګه دی چې غیر قانوني طور باندې د خپل ملک نه چې دی پیسه وباسل او هلته کې استعمالول چې که هغې کې آرمي وي، که هغې کې جوډیشري وي، که هغې کې پولیټیشن وي، دې باندې دا الزامات دي. هغې یو کنډیشن یې کړی دی او دا هغه چې دی جولای ته راغلی و چې په جولای کې تاسو ته هغه درکو نو هغه ډیفر شو د هغه د 2 میاشتو دپاره چې تاسو چې دی په خپل ملک کې چې دی د نیب په نوم باندې چې دی مزید چې دی کرپشن وکړو. تاسو دلته کې چې دی اوسه پورې د خلکو دا سوچ وي چې زما پیسه به اوچته شي، ډالر به راکم شي، خزانې ته به څه راشي او حکومت 15 کاله تیر شي هغې نه پس چې پته ولګي چې څه چلو شو، نه د سویس بینک والا پیسې رالې په هغې باندې چا څومره پیسې وي د هغې ډبل باندې چې دی ولګېدې
خو پیسه رانله غریب سړي ته چې دی هغه وخت کې به فایده میلاو شي که چېرته دا پیسه راشي ما ته به پته څنګه لګي چې دا پیسه راله یعنی ما ته خو به یې څوک نه راکوي دا چې ستا چې دی کله د ډالر سره چې کوم ستا پیسه ده که نه چې د هغې قیمت زیات شي ستا سونه چې دی را پرېوځي هغه وخت کې به ما ته پته ولګي چې زما خزانه کې څه راله اوس په دې ټایم کې دا د چې ستا عوام سره پیسه شته د عوام کې چې دی هغه خلک دي چې کم ریټایر ججان دي جرنیلان دي پولیټیشن دي هغې چې دی بار یې غشته دی خو ستا د ملک چې دی کرنسي ورځ په ورځ باندې لاندې کېږي د هغې څه د غریب د جیب نه خو پیسې وځي که نه موږ سره په اسلام آباد عادل شاه خان وایي چې هغې سره زموږ رابطه کېږي دا خبره دا ده چې د غریب د جیب نه پیسې مسلسل وځي لګیا دي که نه او اف ای ټي اف چې کوم دی دا د دنیا هغه یو خاص فورم دی چې پاکستان ته ویلي دي که تاسو د خپل نظام ټیک نه کو نو تاسو مونږ په دې خړ لیست کې خې خړ لیست مشکوک دی مونږ به تاسو د تور لیست ته تاسو مو مجرمان چې تاسو کې خپل ایغو ته کړه خو خبره دا ده چې هغه وی وزیر خارجه صاحب خو امدا وی لګیا دی چې مونږ نه اف ای ټي اف مطالبه کوي چې په پاکستان کې دا قوانین تاسو ټیک کړئ چې دا د مونږ باندې چې دا د غلو چې دا کوم نمونه دي دلته په کوم خلکو باندې چې مونږ دوی له سزا ورکړو اپوزیشن وی چې نه تاسو صرف زموږ خلاف استعمالوي لګیای په دې څومره حقیقت دی دا چې د ستا په ملک کې پارلیمنت آزاد نه دی خود مختیار نه دی دی باندې همیشه دا الزام راغلی دی چې دا چې دی جوړیږي او دا ارګنایز کیږي په څه خاص هغه باندې چې څو پورې هغه آزاد نه وي د هغې جوړه شوې اداره چې هغه تپوس کولو والا احتساب اداره ده هغه آزاد پارلیمنت کې قانون جوړیږي هر څه آزاد دي خلک راځي اجلاس هم کیږي هر څه پکې کیږي نو ازادي پکې څه مسله ده ازادي پکې دا هغه ده چې سلیکټډ په نوم باندې الزام لګیږي چې خلک په هغې باندې راله هغه قانون سازي کیږي چې کوم چې دی هغې ته ډکټیشن ورکړی شي اوس وګوره د آرمي چیف چې کله ایکسټینشن په یو ورځ کې شوی ستا د غریب دپاره چې کوم قانون سازي ده تر اوسه پورې چې دی نه کیږي چې اوشي په هغې باندې امپلیمنټیشن نه کیږي نو ستا چې دی پارلیمنٹ مضبوط نه شو پارلیمنٹ چې دی په اینی ټایم کې هغه ختمولی شي چې کله پارلیمنٹ مضبوط شي د هغې لاندې جوړې شوي ادارې به مضبوطې شي اوس چې دی احتساب اداره د تاسو هم کې دی شي کنه چې دا ټول پارلیمنټریانز دا خبره مني چې آرمي چیف ته ایکسټینشن ملاویدل پکار دي نو په هغې متفقي چې دا خو دې وخت د ملک ضرورت دی 24 غنټې کې هغه جوړیږي دا خو خبره چې دومره ښه قانون لکه ډېر زر جوړ دا د عوام دپاره هم دا شی جوړ کړي نو عوام دپاره دې هم چې دی هغه وکړي قانون سازي وشي په عوام والا قانون سازي کې چې دی دا په آرډیننس باندې چې دی په دا میب کې چې دی ما سره د اسلام آباد نظم مرګره تجزیه نگار آصف بٹی صاحب دی آصف بٹی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں بہت شکریہ محمود جان بابر صاحب بہت شکریہ آج بہت زیادہ شور سننے کو مل رہا ہے سب کہہ رہے ہیں کہ کرپشن ختم کرنے جا رہے ہیں اور حکومت کہتی ہے کہ یہ سب اگر یہ قانون پاس ہو جائیں گے اگر یہ نیب کے حوالے سے جو حکومت چاہتی ہے تو پاکستان سے غربت ختم کرنے میں مدد ملے گی اور حکومتی جماعت کہتی ہے کہ نہیں آپ نیب کو ختم کریں تب آگے بات بڑھے گی آپ کیا تجزیہ کریں گے ساری صورتحال پہ میرے خیال میں محمود جان بابر صاحب اب معاملات اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں جہاں پر پہلے حکومت کہہ رہی تھی ہم کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہیں اور ملک کے اندر جو ہے وہ شفاف احتساب ہوگا لوٹی ہوئی رقم واپس لائی جائے گی اور ملک میں دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی لیکن شاید ان تمام چیزوں میں آپ نے پانی تو بہا دیا ہے اور آپ نے دیکھ لیا ہے گزشتہ روز کا جو بارش کے نتیجے میں آئے ہیں سیلاب پشاور میں کوئٹہ میں اپنا کراچی میں لاہور میں ملتان میں تو اس کے بعد تو کلی کھل چکی ہے کہ آپ اس ملک کے اندر کیا کچھ کرنا چاہتے تھے اور آپ نے کیا کیا ہے آپ نے احتساب کا سوال پوچھا تو دیکھیں اپوزیشن کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اپنی جان بچانے کے اپنی جیب بچانے کے اور اپنی جان بچانے کے تو ان کے لیے تو یہ بہترین حل ہے اس وقت کہ احتساب کا ادارہ ختم ہو جائے اس ملک کے اندر کوئی جو ماضی میں چاہے غلطیاں ہوئی ہیں کھایا پیا گیا ہے مال پاکستان کے عوام کی بٹی صاحب میں نے تو یہ بھی سنا ہے ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ نہ صرف اپوزیشن یہ چاہتی ہے بلکہ حکومت کے بھی کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ نیب کا جو ہے تو اس میں تھوڑا سا اس کو بیلنس کیا جائے اس کو تھوڑا سا یعنی کمزور کیا جائے اتنا زیادہ اس کے پاس اختیارات نہیں ہونے چاہیے کہ یہ تاثر ٹھیک ہے
دیکھیں حکومت، آپ مجھے بتائیے کہ کیا اس دور کے اندر آپ اور میں جو روزانہ سٹوریز کرتے ہیں اور ہم پہ پریشرز آتے ہیں اور جس طرح سے میڈیا کو جو ہے وہ اس وقت بند کرنے کی یا کہہ لیں زبان بندی کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، وہ کیوں کی جا رہی ہے؟ وہ اس وجہ سے کی جا رہی ہے کہ آپ کے پاس اس وقت عوام کو بتانے کے لیے تو کچھ نہیں ہے، لیکن آپ کے بی آر ٹی سمیت کئی ایسے معاملات ہیں جن پر آپ کے خلاف بھی کیسز بن چکے ہیں۔ اب وہ کیسز آج نہیں تو کل تو کھلنے ہیں، لہٰذا جو دانت نیب کے اس وقت موجود ہیں ان کو تو فوری طور پہ ختم کرنا حکومت کا کام ہے نا سر۔ اور اس وقت حکومت کے پاس چونکہ اکثریت نہیں ہے، وہ اکیلے نہیں کر سکتی، تو وہ اپوزیشن کو یہ نالج دے سکتی ہے کہ کس طرح سے ہم مل جل کے آپ کی بھی کرپشن کے معاملات ختم ہو جائیں گے، ہمارے بھی جو آنے والے دن ہیں وہ سہانے رہیں گے۔ یہ جو بٹی صاحب یہ ایک تاثر تھا، جس لیے میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ اس معاملے پہ اپوزیشن اور حکومت آپس میں مل جل کے کوئی راستہ ایک دوسرے کو دینے جا رہی ہیں۔ آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا، ایک چھوٹے سے وقفے کا وقت ہوا ہے۔ گرانو کتن کو رضو دی اور کٹشن دمین پس جی ګرانو کتونکو پروګرام کې ځل بیا هر کله زموږ د نن پروګرام موضوع ده چې پاکستان کې حکومت هم وایي چې اغلا ختمو او کرپشن ختمو او اپوزیشن هم وایي چې اغلا او کرپشن ختمو او غلط احتساب نه دی پکار د دې خلکو خلاف، د دواړه په دې خبره باندې متفق دي، خو اوس یو داسې وخت راغلی دی چې تجزیه‌نګار دا وایي چې نه دا کوشش داسې روان دی چې حکومت هم وایي چې بس د دې احتساب نه دی زموږ ځان خلاص شي او اپوزیشن هم وایي په دې کې څه معاملات داسې شته۔ مصر په سټوډیو کې نور علم ایڈوکیٹ صاحب دے اور مصر پر ٹیلیفون پر لارے باندھے تجزیہ نگار دے زموں مرگرے آصف علی بٹی صاحب۔ بٹی صاحب، آپ نے وقفے پہ جانے سے پہلے ایک بات کی تھی اور آپ نے یہ کہا تھا کہ دونوں مل جل کے اب کوئی راستہ ایک دوسرے کو دینا چاہ رہے ہیں، اس بات کی کیوں آپ کو یہ فیلنگ کیوں ہو رہی ہے لوگوں کو؟ ہلو، اچھا جی، ان سے ہمارا رابطہ ہوگا۔ نور علم صاحب دا چې دی سره زمونږ کومه خبره چې آصف بټي صاحب وکړي اسلام آباد کې ناستې ډېر جوخ نه ارڅه ګوري لګیا دی که نه، دا ولې دا تاثر جوړېږي لګیا دی چې دی لګیا دی یو بل لار ورکړي پاکستان کې چې دا لکه تحریک انصاف خو راغلی د غلا په واپس راایستو په نوم باندې چې زه به خلکو نه پیسې راوباسم، زه به دا وطن مخکې بوځم، اوس وایي په خپله پکې د هغې وزیران وایي چې په دې کې داسې خلک شته چې هغوی نه غواړي چې پاکستان نه د غلا ختمه شي، ولې داسې څه شته؟ دا د چې په دې کې سیسټم داسې جوړ شوی دی چې هغې کې یو پوینټ ایجنډه ده چې راشه یو ځای ته او خپل مفادات دپاره چې دی کار وکړه، که هغه په پارلیمنټ کې یو سړی وي، که هغه په هر ډپارټمنټ کې دی، هغه صرف او صرف دا هغه دی چې د لاندې ایس ایچ او نه والا تر هغه پورې هغې صرف دا هغه دی چې هغه دی ته ورسېږي چې اوس به زه ځان څنګه پوره کوم او یعنی هغه دپاره به زه څه طریقې کوم. دلته کې وګوره پولیټیشن دپاره څه دی پبلک اکاؤنټ کمیټي جوړه شوې ده چې تاسو چا کم پیسې درته میلاویږي هغې به اکاؤنٹ وي. بٹی صاحب میں آخر میں تپوس کوم بیا خو تاسو خاص مناسب هغې په ډرائیونګ کې زما خیال چرته. بٹی صاحب، میں نے آپ سے وقفے پہ جانے سے پہلے ایک سوال کیا تھا کہ یہ تاثر کہاں سے آیا کہ یہ مل جل کے ایک دوسرے کو راستہ دینا چاہ رہے ہیں، حکومت بھی یہ چاہ رہی ہے اور اپوزیشن بھی یہ چاہ رہی ہے کہ بس یہ معاملہ اب رفع دفع ہو جائے، ایسا کیوں سوچ رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیے، ہمارے سوچنے کی یہ بات نہیں ہے، یہ وہ حقیقت ہے جو کہ آپ اور ہم سب لوگ بڑے طویل عرصے سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جب سے آپ کو پتہ ہے کہ طاقتور حلقوں نے اپوزیشن کو بھی ظاہر ہے آن بورڈ رکھا ہوا ہے حکومت کے ساتھ ساتھ، اور ٹائم لائن جو بار بار کہی جا رہی ہے کہ مکمل ہو چکی ہے عمران خان کی اور ان کی حکومت جانے والی ہے، اب وہ اس تاثر کو بھی مائلڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اپوزیشن کی طرف سے کہ اگر اپوزیشن کو کوئی کوشن مل جاتا ہے اور اپوزیشن کے خلاف جو کیسز ہیں ان میں انہیں کچھ نرمی برتی جاتی ہے تو وہ ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہے۔ تو اب اس کے لیے ظاہر ہے ایک ہی ڈپارٹمنٹ ہے، ایک ہی محکمہ ہے، ایک ہی اس وقت ملک کے اندر نظام چل رہا ہے احتساب کا، وہ ہے نیب کے پاس۔ تو اب نیب کی جب دانت آپ نے نکالنے ہیں تو ظاہر ہے اکیلے نہیں کر سکتے آپ، حکومت کے پاس بھی ایسی آپشن نہیں ہے، حکومت کے پاس اکثریت نہیں ہے، نہ نیشنل اسمبلی میں ہے نہ سینٹ میں ہے، تو اپوزیشن لامحالہ اپنے مفاد کے لیے حکومت کا ساتھ دینے کو تیار ہے۔ لیکن حکومت کیوں ایسا کر رہی ہے، یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے، اور وہ اس لیے بھی ہے کہ حکومت نے جو کوئی کارکردگی دکھانی تھی وہ تو وہ جو خواب دکھانے تھے، جو خواب دکھائے انہوں نے اس پر عمل نہیں کر سکے ہیں، لیکن اب ان کے پاس آپشن نہیں بچا ہے کہ ان کے پنجاب کے اندر بھی، کے پی کے اندر بھی، وفاق کے اندر بھی
کے پاس کتنے کیسز ہیں. آپ ذرا اسے گننا شروع کریں گے تو اپوزیشن تو زیادہ ہو جاتے ہیں. تو اب ان کو اس بات کا بھی خطرہ لاحق ہے کہ حکومت تو چاہے چلتی رہے یا ختم ہو جائے لیکن نیب تو پکڑے گا انہیں. اب جب نیب کی پکڑ میں آنے کا خدشہ پیدا ہوا ہے تو حکومت اپوزیشن کے ساتھ یا اپوزیشن حکومت کے ساتھ مل کر اس کا راستہ نکالنا چاہ رہے ہیں. اور وہ راستہ تبھی نکل سکتا ہے جب آپ کچھ اس کی شکیں جو ہیں جس میں جو لانگ ٹرم کے لیے 90 ڈیز کے لیے اریسٹ کرنا ہوتا ہے اور ریفرنس بنانے سے پہلے انویسٹیگیشن کے نام پہ آپ کو پابند حاصل کیا جا سکتا ہے, جیسے ابھی انہوں نے 5 مہینے سے میر شکیل الرحمان کو رکھا ہوا ہے. اس طرح کے کیسز تو یہ کیسز ہے نہیں, لیکن بہت سارے ایسے طاقتور کیسز بن چکے ہیں حکومت کے خلاف اور ایویڈنسز بھی ہیں جس میں حکومت کے بڑے بڑے اہم لوگوں کو اس بات کا خدشہ ہے کہ ہاتھ ان پر ڈل سکتا ہے. لہٰذا اب یہ جو بیٹھکیں ہو رہی ہیں جو آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ کی ایک بات گشت ہمیں سنائی دے رہی ہے, جس کا آج بھی کل بھی ایک اجلاس ہوا تھا, اس میں اپوزیشن کا تو یہ مطالبہ ہے کہ نیب کو سرے سے ختم کر دیا جائے. نیب کا محکمہ جو ہے اس کو آپ کہہ لیں کہ ری ڈیزائن کر دیا جائے, اس کو ری ڈیفائن کیا جائے, اور جو اس کے اندر مختلف ایسے آبجیکشنیبل بقول اپوزیشن کے جو اس کے آرڈیننس کے جو مختلف شکیں ہیں ان کو مکمل طور پہ ختم کر کے ایک نئی شیپ دی جائے, اس کا نام بدلا جائے. تو یہ جو کوشش ہے یہ اپوزیشن خود بھی نہیں کر سکتی ہے. لہٰذا حکومت کو انہوں نے ایک آسان بال دی ہے. انہوں نے اس بال دینے کا مقصد یہ ہے کہ حکومت اس پہ ہٹ کرے گی, اس کو ہٹ لگائے گی. اب حکومت کے پاس کیا آپشن ہے؟ حکومت چاہے بھی تو یہ نہیں کر سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نیب کا اس وقت تک کارکردگی رہی ہے اس پر سوالات سپریم کورٹ نے بھی اٹھائے ہیں. اب ان کو یا تو نیب کو اس ہدف کو اچیو کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے فیصلے کو استعمال کیا جائے, اپوزیشن حکومت مل کر کریں, وہ شاید یہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے. لہٰذا نیب اپنے آپ کو ٹھیک ضرور کر سکتا ہے, اور اگر وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرتا ہے تو پھر دونوں حکومت اور اپوزیشن کے پاس چانسز بہت کم ہوں گے کہ وہ اس مشترکہ مفاد کو یا مشترکہ گول کو کیسے اچیو کریں. بہت شکریہ بٹی صاحب, آپ نے ایک بہت بڑی بات تو کر لی ہے کہ اب حکومت یعنی اپنے ان لوگوں سے جن کے بارے میں وہ کہتی رہی ہے کہ انہوں نے اتنے پیسے لوٹے ہیں پاکستان کے, ان سے تو کچھ نہ نکال سکی لیکن خود پھنس گئی ہے. اس کے کافی سارے لوگ بہت سارے بڑے بڑے کیسز میں پھنس گئے ہیں. بہت شکریہ, آپ سے پھر رابطہ رہے گا انشاءاللہ. نور علم ایڈوکیٹ سے دیوان بتا سنا هم ته پوسټ دا کمی خبر کی زموږ په صوبه کې هم سلور 15 غټ کیسونه دلته موجود دي. خو پروډوسر سے بیا وایي چې د دمې وخت شوی دی. بیا ګران کتونکو زموږ پروګرام روان دی, په ټیکنیکل مسله باندې لږه خبره کوو چې اصل غلا چا کړی و او حکومت پس ویل او اوس پکې ګیر څوک شو. دا خبره مخکې بوزو خو راځو د ورکوټه شاندمینه پس. جی ګرانو کتونکو پروګرام کې وزل بیا هر کله زموږ د نن پروګرام موضوع ده چې په پاکستان نه د غلا د ختمولو دپاره په پاکستان کې کومه اداره ده نیب او تحریک انصاف ویل چې د نیب په ذریعه باندې به مونږ پټې شوې پیسې راوباسو, د پاکستان به په مخکې بوزو, د غریبانو غریبي به ختمو. اوس مونږ ګورو لګیو چې په پاکستان کې په هغه قانون کې چې کوم قانون جوړ دی د خلکو د پیسې واپس راایستو په هغه کې د بدلون عمل روان دی. او په دې زموږ خبر روان دی. ما سره نور عالم ایډوکیټ صاحب په سټوډیو کې موجود دی او ما سره اوس د اسلام آباد نه سینیر صحافي او اینکر, تاسو په خپله روزانه په هم ټي وي باندې ګورئ, عادل شاهزیب زما ملګری هغه موجود دی. لغونته د عادل شاهزیب نه به هم په دې باندې تبصره اخلو. عادل تا ته په خپل پروګرام کې هرکلی ویم. ډېره مهرباني باور صاحب. تاسو خو ماته دا وایي چې دا فواد چودھری صاحب خو ستاسو ملګری دی که نه, دی خو وایي چې په خپله حکومت کې دننه خلک ناست دي چې هغه دا غواړي چې دا د نیب دا قانون چې دی د دې نه د غاښونه وویستی شي. او ده خو نن پکې دا مطالبه هم کړې ده چې په دې کمیټي کې کم از کم چې دا کم خلک ناست دي دا خو د دې نه ځان وباسي که نه, اخلاقي جرأت مظاهره دې وکړي د حکومت. دا د فواد چودھری غوندې خلک چې دا کمې خبرې کوي دا څومره ټیکي؟ یره ټیک خو په دې باندې دي, خو که فواد چودھری ته بلکې ستاسو په وینا به زه ورته لږ ساعت کې میسج هم وکړم چې دا د نیب کمیټې باره کې دا چې کومه خبره کوي چې د پچا باندې الزامات دي هغوی د دې کمیټې کې نه کیني, نو کوم دغه اصول په کابینټ باندې اپلای کړو نو نیم کې د چا خلاف ریفرنسز دي. ګوره محمودان صاحب خبره داسې ده چې د تحریک انصاف حکومت چې دا کور خپل جوړ کړو دا په یو اصولو جوړ کړو, احتساب. په دغه 2 کالو کې خو پرفارمنس په یو اړخ کې ده که نه, هغه خو ټولو ته پته ده چې څنګه دی. مطلب اوس خو دوی په خپله مني چې موږ هغه رنګې پرفارم نه کړه, خو احتساب کې کومه لوبه وکړه چې د سپریم کورټ یو فیصله یو هفته مخکې راغله او په هغې کې د جج صاحبانو دا الفاظ دي
چې نیب چې دی هغه پولیټیکل وکټمایزیشن لپاره استعمالي لګیا دی. احتساب صرف د یو سایډ خلکو کیږي، احتساب صرف او صرف سیاسي وفاداریانو بدلولو لپاره کیږي. تاسو ما ته وایي کنه تاسو په خبر کې ناست دي 3 دا BRT شو، بلین ټری سونامي شو یا نور داسې څیزونه دي، هغه باندې ولې تحریک انصاف په خپل سټې اغستې ده، په هغې باندې نیب ولې څه نه کوي؟ مطلب دلته په فیډرل کابینټ کې داسې منسټران ناست دي، دا شوګر دغه چې راغو سکیم چې راغو یا ګندم والا د اوړو والا سکیم چې راغو، هغه هم دغه ټول د دې خپل خلک دي او موږ ته پته ولګېده ظاهره شوه هر یو شی نیب اوسه پورې په هغې باندې سمونه کو که نیب پرېوتی دی نو شاید خاقان عباسي پسې پرېوتی دی، رانا ثناالله پسې پرېوتی دی، پیپلز پارټۍ پسې پرېوتی دی. موږ دا نه وو چې دا خلک بالکل کلین دي، دی یې سم نه دي کړی، خو په ظاهره بعد نظر کې داسې لګي چې دا هر څه چې اوس کېږي لګیا دي په تحریک انصاف حکومت دغه پریشر اوس راغلو د کورټ طرف نه او د نورو اړخ نه. زه په دې پریشر خبره کوم عادل، په دې پریشر خبره کوم چې دې تحریک انصاف 2 کالونه زیات وشو، دی ویل چې مونږ به راځو، مونږ به دا شیزونه کوو. اوس خلک دا خبرې نور اورېدو ته تیار نه دي. خلک دا سوال کوي چې به کله کوئ؟ دا پریشر مسلسل زیاتیږي لګیا دی که نه؟ نو د دې پریشر د تحریک انصاف تر کومه پورې لکه نور دا پریشر برداشت کولی شي؟ یاره جی دا بابر صاحب تاسو چې د کم پریشر خبره کوئ دا هغه پریشر تحریک انصاف دونه پروا نه کوي د خلکو پریشر، د ولس د پریشر چې زه یادومه هغه د هغه مقتدرو حلقو دی چې اوسه پورې موږ دا ویلې چې دی تحریک انصاف سره په یو پیج دي، خو دا اشارې چې موږ ته کمی ملاویږي اپوزیشن دا د آل پارټیز کانفرنس چې مولانا صاحب د شهباز شریف نه خپو، یو بل سره کېناستونه بلاول د شهباز شریف نه خپو، एकदम هغې په یو پیج باندې راغو. او دا زه تاسو ته لیکلی در کومه چې تحریک انصاف ته د هېڅ چا نه هېڅ خطره نشته که صرف دا اپوزیشن رایوځای شو نو دوی دپاره په حکومت کول ګران وي. نو دا اپوزیشن ولې اچانک په یو نقطه باندې دغه شو؟ بل حکومت چې دی هغه حکومت چې ټوله ورځ دغه اپوزیشن ته کنځلې کوي، بس شي مجبوره کو چې اپوزیشن سره د کینی او نیب ترامي هم باندې خبرې وکړي. دا چې بل اړخ نه را روان دی. یو بل خبره ده که نه، دا چې موږ د تاثر ملاویږي لګیا دی چې حکومت هم اپوزیشن سره غواړي چې د نیب د غاښونه دې لږ وباسي، ځکه چې د حکومت خپل خلک په دې کې راګیرېدو والا دي. نو هغه قوتونه چې کوم تاسو یادوئ چې تحریک انصاف سره هغوی په سیم پیج باندې وو، آیا هغوی به تحریک انصاف حکومت ته د اجازت ورکړي چې د اپوزیشن سره مخکې لاړ شي په دې معامله باندې؟ نه هغه خو تحریک انصاف به مجبوري وي، دا خو نن خو بایکاټ وشو، اپوزیشن بایکاټ وکړو. خو زما خپل ریډنګ دا دی چې نیب قوانین کې به ترامیم ځکه کېږي چې د عمران خان نه علاوه ټول دغه غواړي چې دی کې د ترامیم وشي، ولې چې اکانومي ته هم ډېر نقصان ورسېدو. او دا اوس بالکل اوپن سیکرټ چې ورته دغه کې وایي که نه په انګریزۍ کې، چې دا اوس یو خفیه داسې راز دی چې ټولو ته پته ده چې نیب د څه دپاره استعمالي کي، څوک استعمالوي. او مطلب پولیټیکل وکټمایزیشن چې په خپله سپریم کورټ په خپله فیصله کې دا ولیکي نو بیا خو د نیب اړو د جوړېدو اړو د قایمه کېدو جواز پاتې نه شي. ښه ډېره مهرباني عادل شاه صاحب، تاسو موږ ته پوره تبصره راکړه. مولم صاحب دا چې کومې خبرې ټولې روانې دي که نه، دا ټولې ستاسو په مخامخ دي، دا هغه 2 ملګري دي چې کوم په اجلاسونو ته ورځي، هلته ناست دي، خلکو سره خبرې کوي. په خپله ما د فواد چودھري صاحب خبره چې دا کومه وکړه، هغې سره دوی اتفاق ونه کړو. دوی ویل چې که دا د دې کمیټۍ نه صرف د خلک وباسئ چې چا باندې په خپله داسې کیسونه دي، نو بیا خو نیم کابینټ د دې خبرې نه ډک دی. نو حکومت څه اخلاقي جواز شته دی چې بیا د چا احتساب وکړي چې په خپله ورسره دومره ډک دي، دا خلک دومره ناست دي؟ دې حکومت چې دی چې څومره د نیب اداره میسیوز کړه، غلطه استعمال کړه، بدنامه یې کړه، د هغې په عوام کې په هغې باندې چې کم اعتماد و آی خراب کو، دا شی مخکې چا نه دي کړي. اوس وګوره دا د نیب اداره وه، دوی به سړی وروستو نیولو، د دې منسټرانو به مخکې پیشنګویي وکړه چې دا نیسي او دا به بله ورځ نیسي، او شیخ رشید صاحب ویل چې سبا نه بل سبا به پلان کې چې دا به نیسي او د دې سیاست به ختم شي. دا شی نو هغه تاسو خو چې دا خو یو آزاده اداره وه، تاسو ته څنګه پته ولګېده؟ او که تاسو ته پته ولګېده دا خو بیا تاسو بي ټیم شو. دا واحده اداره وه چې د دې چیرمین به رالو او حکومتي خلکو سره مبارکبادیانې به یې کولې، نو د هغې انډیپنډنس دی هغه ختم شو. چې کله د دې په کسانو باندې لاس واچولو، په هغه باندې چې چیرمین نیب چې د سکینډل
یغه شو ویډیو رااله هغه ویډیو باندې چې څومره سنه څه د اعتصاب په نوم باندې یو څه ایمو ته ختم کو نو دې حکومت چې دې که کے پی کے خیبر پختونخوا کې کم اعتصاب په نوم باندې اداره جوړه کړې وه ایم ډېره هغه کړه چې کله هغوی د دې پارلیمنټیرین یا منسټرانو باندې لاس واچولو یا چیف منسټر طرف ته روان نو آی چې دې دومره بدنامه کړه بیا هغې نه پس چې دې ادارې سره څه چلو کو اوس په دې ټایم کې زیات بوج په ملک باندې د چا دی هغه د نیب دی نیب چې دی راوباسي 100 روپۍ مثال په طور باندې او خرچه چې کوي هغه 100 روپۍ کوي نو نقصان یې شو چې دی په دې خزانه باندې چې څومره بوج چې دی د دې د وجې نه یې کړی کېږي بیا چې کله سړی ونیولی شي اوس ته وګوره یو اداره وه چې هغې به د نارکاټکس خلاف کار کولو منشیات فروشو خلاف کار به یې کولو هغه اداره چې دی د حکومت بدنامه کړه دا شی کار یې وکړو چې هغې چې دی یو پالیټیشن یې ونیولو چې پالیټیشن یې ونیولو خو هغه یو اداره ده چې چا جرم کړی دی بس هغه به نیسي هلته کې د منسټرانو هغه چې دی راپاڅېدلو او د هغې ادارې په حق کې پریس کانفرنسونه وکړه چې پریس کانفرنس یې وکړو دا یې شو کړه چې دا چې دی ډېر صحیح کار یې کړی دی هغه سړی چې دی سباله ضمانت یې وشو نو د چا بدنامي وشو هغه اداره هم تباه کړه چې کم کې چې دی حاضر سروس او ریټایر جرنیلان چې دی کار کوي او ډایرکټ د اقوام متحده د ادارې لاندې چې دی هغه کوي باقاعده د هغې دپاره یو انټي نارکاټکس فورس هغې چې دی ثناء الله چې دی ونیولو او د هغې په سپورټ کې د دې منسټران په پارلیمنټ کې بار پریس کانفرنس تاسو ته څه ضرورت دی که یو اداره وي هغه خپل هغه دی که چا جرم وکړو که د حکومت سړی او که د اپوزیشن سړی وي تاسو ته څه کار دی چې تاسو په هغې کې د دې نه دا پته لګي چې ټولې ادارې دی چې دی بطور بي ټیم استعمال کړي اوس په دې ادارې باندې چې دی د راتلونکي وخت کې خو چې دی اوس که چېرته همدا غاښونه یې وي دا غاښونه خو بیا به د حکومتي خلکو چې دی چې کله اقتدار ختم شي نو چې دا کم لیفت رائټ ته دي دا به ټول چې دي دې طرف یعنی بیا به بي آر ټي کې کوم خلکو کرپشن کړی اب هم نیولې کېږي په ملم جبه کې چې چا کرپشن کړی اب هم نیولې کېږي په تنګي کرومایډ کې چا کرپشن کړی اب هم نیولې کېږي او عمران خان صاحب هلیکاپټر والا یو کیس هم دلته زما په خیال پروت دی هلیکاپټر والا نه علاوه چې دلته کې په ملک کې کم کرپشن وشو عوام ته چې دی د کرونا په دور کې چې دی د پټرول کم کرایسس هغه شو عوام ته چې دی سوات موټروي جوړه شو په هغې کې څومره کرپشن وشو دا ټول شیزونه به چې دی رایه کړي کېږي د هغې منسټر نه چې تپوس وکړي چې تا څه وکړ هغه دا نه وایي هغه وایي چې یاره مخکینی حکومت دا کړي هغې مخکینی حکومت نه خو د دې د وجې نه خو تا ته ووټ درکړو اوس ته ورته څه وښایي چې تا څه چل وکړو او د اعتصاب په نوم باندې چې دی کم وکټمایزیشن وکړو بیا چې دی تر اوسه پورې یو پیسه خزانې ته رانله نه چې دی د اپوزیشن دومره قائدین چې دی ونیولی شو نه چې دی د هغې نه سره راغلی چې دا عوام ته پته لګېدلې وه چې یاره دا شی کار دی چې ډالر چې دی د هغې په مقابله کې چې دی پاکستاني روپۍ چې دی لږ اوچته شوه ولې چې خزانه چې دی راډکه شوه. نور علم صاحب دا خبره ډېره ټیکنیکل ده په دې به خبره کوو د دمې نه پس راځو خو د دې وکټمایزیشن چې د دې کومه خبره کوي نور علم صاحب نو د دې مطلب چې کوم دی سیده دا ده چې سیاسي انتقام چې خپل مخالف به صرف راګیر کو بس هغه ته زور ورکو بس کرش کا او باقي خپل والا سره به ګورو مخکې به هم پروګرام کې په دې موضوع باندې خبره کوو وخت شوی د ورکوټ شان دمې راځو دمې پس جی ګرانو کتونکو پروګرام کې وزل بیا هر کله زموږ د نن پروګرام موضوع تر اوسه پورې شوې غلا او روانه غلا او د دې نه پس چې کومې غلاګانې کېږي دا به څنګه نیولې کېږي او په دې کې څوک د بچ کېدو کوشش کوي لګیا دي حکومت او اپوزیشن څنګه لګیا دي یو بل سره امداد کوي او ټول ولې بچ کېدل غواړي په دې باندې مونږ خبره کوله لږ غونتې ما سره دې وخت کې نور علم ایډوکیټ صاحب موجود دی. نور علم ایډوکیټ صاحب دا د هلکان هم دا خبره وکړه زموږ ملګرو چې دا چا مخکې خبرې وکړي که نه اسلام آباد نه چې بلاول بټو هم نن دا خبره کړې ده چې حکومت وایي چې زه به چاله انارو نه ورکوم لکه لاس پر سره پټ نه میلوم چې به زه خیر بس تم تېر شه بس زړې پرېږدي بس نو سره به ګورو پرویز مشرف صاحب چې څنګه کړې وه که نه
نو دی وایي چې په فارن فنډینګ کیس دی، د ملم جبې کیس دی، د بي آر ټي کیس دی، کلبوشن یادیو چې کوم د انډیا ایجنټ دی په پاکستان کې نیولې شوی دی، وایي حکومت خو هغې ته هم ان آر او ورکړې ده. نو دا دومره ان آر اوګانې بیا خو لکه دا خبره خو ډېره مخکې لاړه که نه. زمونږ بدقسمتي دا ده چې زمونږ لیډر لاړو امریکې ته، انټرنیشنل ایشو باندې پکار دی چې هغه خبره کړې وه. نیشنل میډیا او هغه لیډرشپ هلته نواز شریف صاحب پسې خبرې وکړې ټولې عجیبه پکار دی چې هغه چې دی داسې حالات جوړ کړي وي چې زمونږ ایشوز باندې چې دی مجبوره شوې وه دنیا او په هغې باندې خبره کړې وه. هغه څه چلو کو هغه هلته کې هم دا وی چې زه به انارو نه ورکوم او دا ټوله غلا چې ده هغې کړې ده. نن چې دی فاینانشل ایکشن ټاسک فورس چې دی هغې دا اډمیټ کړه چې په دې ملک کې منی لانډرینګ کیږي او څو پورې چې د منی لانډرینګ روکتام نه شوی هغې قوانینو باندې صحیح عمل نه شوی. دا منی لانډرینګ زه په ډېر باندې ایکسپلین کوم. منی لانډرینګ دې ته وایي چې توره پیسه د وینځلو دپاره که نه، یا د پاکستان نه چې دا کومه پیسه بهر ځي خلک وړي او دا بیا بهر نه په لار باندې واپس راولي. د منی لانډرینګ دا مطلب وي منی لانډرینګ هغه پیسه ده چې د قانون نه په پټه باندې ګټلې شوي او په غیر قانوني طریقې سره بهر لیږلې شوي او هغه چې دی د حکومت پاکستان پیسه وي خو خلکو بار لیږ کړي شوي بغیر څه حسابه بې کتابه، لکه څنګه چې دی زمونږ په یو جج باندې سره چې دی اختلافات د بعضې خلکو راله نو په هغه باندې هغه شی راغی اوس چې دی په انکم ټیکس قوانین کې چې دی 15 کاله پورې ته تپوس کولی شي. دا حکومت 15 کاله پورې دی دنه د دې 15 کالو تپوس کولی شي. نو هغې کې دا شی کار جسټس فایزي صاحب هغې ښځې خپل حساب کتاب ورکړو زما په خیال هغې چې دی حساب کتاب ورکړو خو څو پورې چې دی چې زمونږ دا پارلیمنټ مضبوط شوی نی، څو پورې چې ادارې مضبوطې شوي نی، زمونږ دا ججان به چې دی که شوکت صدیقي وي که دی وي هر جج به وکټمایز کیږي چې څو پورې د حکومت سره میلاو شوي نی، د سیسټم سره میلاو شوي نی او د هغې کرپشن جسټیفیکیشن یې نه جوړ کړی چې ووایي چې دوی څه کوي صحیح کوي هغه وخت پورې به چې دی دوی سره دا کیږي. اوس هغې دپاره دا هغه وکړو پهله پاناما والا خبره وه. اوس د پاناما چې هیسټري کله اوچتېږي او هیسټري کتلی کېږي نو دا چې دی زمونږ په جوډیشري باندې زمونږ په هغه ادارو باندې یو داسې بدنما داغ به چې یو زړه کاته یې ورته راوچته کړه چې په دې باندې او ټیک ټاک وزیر اعظم دغه وخت هغې چې دی لرې کو او د ووټ او د هغې جمهوریت چې دی قتل پکې وکړو. بیا چې دی په دې وخت کې چې دی چې کم د یو جج سره چې هغه وشوه مونږ دا نه وایو چې احتساب دی نه کېږي، مونږ دا وایو چې په دې حکومت کې په دې ادارو کې همیشه چې دی اختیارات مسیوز کېږي. که ته چېرته یو چپړاسي بهرول ودرې که نه او هغه ته دا ووایي چې زما اجازت نه بغیر به څوک نه راپرېږدي، هغه خپل اختیارات مسیوز کړي. دا شی چې دی ایون چې وزیر اعظم ته کوم اختیار میلاو شي نو هغه چې دی خپل اختیارات مسیوز کړي دي. دا شی وګوره دا دوه ادارې خواړو منی نه احتساب، یو اداره چې دی جوډیشري ده او یو آرمي ده. هغه وایي چې زمونږ خپل چې دی هغه شته دی، مونږ چې دی بل نیب یا پبلک اکاؤنٹ کمیټي چې دی مونږ دا نه منو. دا شی وګوره د سند کې چې دی خو هلته خو به غلا نه هم کېږي، د هغوی خپل نظام دی، هغه ډېر مضبوط نظام دی، په هغې کې به څنګه غلا وشي؟ ګوره چې کله ته چې دی هغه کې که نه اکراس هغه کې اوس وګوره په پاناما کې څومره خلک راغلي 436 کسان، هغه 436 کې یو سړی چې دی چې کم سړي سره چې دی هغه فارغ کو. مونږ دا نه وایو چې پخوانی وزیر اعظم چې دی هغه فرشته ده یا هغه ده، مونږ د دې سره څه کار نشته. خو مونږ وایو چې که چېرته ته احتساب کې د ټولو سره یو برابر وکړه، که زه پکې راځم او که بل پکې راځي او که بل پکې راځي د هغه سره احتساب وکړه. که چېرته ته پک اینډ چوز کې نو دا یاد ساته نن ته په اقتدار کې دیته ته جمهوریت وې سباله به ته چې د اقتدار کې نه نو عمده چې د طریقې کار بیا به ستا چغې څوک نه اوري، بیا به ستا چغې څوک نه اوري او ته به چې د عمده شی اوچتېږي. څنګه نن چې دی چې میډیا سره څه چل کېږي په میډیا باندې کم چې دی عمدې میډیا چې دی موجوده حکومت ته چې دی څومره فیسیلیټیشن ورکړی د دې میډیا په بنیاد باندې چې دا د اپوزیشن لیډرو لایف کوریج به یې ورکولو. یو غنټه تقریر به چې دی عوام اورېدو چې په
ډي چوک کې به هغه نن یو غنټه به چرته چې د شپې به 11 بجې تقریر کېدو سهار وختونه به شروع شو موږ به ټول میډیا والا به شروع شو او نن به عمران خان صاحب خطاب کوي نن به عمران خان صاحب 12-13 غنټې موږ د کوریج ورکړ ټول کې پهله زیات زوري میډیا نه وستو او چې کله کار ورسره کله رالو نو پکار دا و چې هغه د میډیا چې دی کچرته کې غلطي وي د هغه ریفارمیشن پکارو چې هغه کې داسې ریفارمیشن راوستي چې دا میډیا یو انډستری جوړه کړې و او دې کې چې د خخ خل چې زرګونو خلک بیروزګار کې په زرګونو عمران خان صاحب په لاس باندې زور بلچېستو نوم پکې د عمران خان صاحب راو عمران خان صاحب ټول عمر د پاره ستوري وي او د خلکو په نظر کې به چې یاره دا میډیا خو ته جوړ کې او د میډیا سره ته دا چلو وکړو کنه یو خرنه ته پوس کوم چې د اف ای ټی اف چې کوم مطالبه کړي چې پاکستان د خپل نظام کې دننه دا شیزونه ټیک کی هم مو تر اوسه پر دغه مطالبه نه کړي چې دغه مطالبه اصل پاکستان نه ویسه دا چې د تروړ چې د مونږ چې د په دې ټیم کې یو تا تور لیست وي بلیک لیست وي چې دا چې د مکمل دا مجرم ثابت شو او داغ په ولګي یو چې د مونږ اوس په دې خړ دی ګری دی چې هغه ملزم دی چې باغی لا ثابت نه دی او یو سپین دی چې باغی باندې نه ملزم شو نه په مجرم شته اوس چې دا یو اداره هغه دا G8 کنټریز چې دی یو ارګنایزیشن یې کړی دی چې مونږ چې کوم ډیولپ کنټریز دی هغه اپګریډیشن بسنګ کو هغه باندې هغه چې د س ډیمانډ ورکړي دي چې تاسو د خپل عوام ولې چې ټول ګډ گورننس والا یعنی حکومت چلولو کم یغه دی افیلیور رااله او ټوټل یغه چې دی فوکس یې چې اپ فاینانس باندې دی فاینانس یغه کې څنګه دی چې د منی لانډرینګ په بنیاد باندې چې کم کرپشن کیږي دا پیسې چې دی رااله یو خاص طبقه سره چې د پیسې دا او هغه پیسې چې د هغه ته موقع ملاو شوی دا نو که په خوانی حکومت کې نو هغه گرین چینل جوړ کو هغه گرین بیل بچ جوړ شو پاګه کې به چې سب بار وړل چې کله به دلته کې راوړل په دې حکومت کې دا شی انکار وشو چې دی بار چې د دې خلک دومره اسټابلیش شو او هغه خلک د حکومت ته چې کله فنډینګ کېدو په دې باندې دا الزام او تاسو کتري په الیکشن کمیشن کې اوسه پورې الزام پروت دی چې دې ته کمی پیسې راغلي او دا سپورټ کېدو او دا یک کړي کې دا د بار نه یو خاص سړی چې هغه به چې دې نوکرو هغه به چې د کم ډیلی ویجز نوکرو هغه به ربونو پیسې په خپل هغه باندې چې دی هغه تراولې ډېره مهرباني خبره اصل کې تاسو خبره ډېره خدي خو خبره ده چې وخت سره ختم شوی دی او د اف ای ټی اف چې کوم دی دا هم د پاکستان د خلاف د بازي وخت کې استعماليږي پرشر چولو د پاره د ډېر ادارې مونږ باندې غا چې په دې به کله خبره کو ډېره مهرباني تاسو راغی ګرانو کتونکو دا زمونږ د نن پروګرام راغوندي او ټیکنیکل خو په دې کې دا یو خبره چې کوم ثابت شو هغه دا ده چې نه صرف اپوزیشن دی وخت کې غمجن دی د نیب د قانون نه بلکې په حکومت کې ناس خلکو ته هم اوس دی وخت کې یره ده چې یو هم سرونه وسته او که اوس حکومت ختمیږي او یا که چېرته وخت راځي نو موږ هم نیولې کېږو نو راځي چې اوس په یو ځای شو او دا خبره چې کومه ده دا یو داسې ځای له بوځو چې هلته که راتلونکي وخت کې موږ نیولې کېږو نو په دې قانون کې د دومره زور نه وي چې موږ نه د هم دا زور وباسي دا یو ډېره مهمه خبره چې نن ثابته شوه او سبب د خیر نوې موضوع سره ستاسو مخې له بیا حاضرېږو موږ ټول دعا کې یاد ساتئ الله پامان